او دا د شیطان مهنت په دې دنیا کې روان دی د انسان د زړه نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوند شخصیت لري کی او یو غیر معصوم انسان وترادن نه کی پدې فخر نه کوي چې زه محمدي اما فدې فخر نه کوي چې زه محمد رسول الله پس روان یم چرته جامد مقلد پدې فخر اونکو چې زه د محمد رسول الله تابعدار یم چې د جامد مقلدینو پدې خبره فخر اونکو چې زه د اصحاب محمد په فهم پس روان یم چې فخر کوي نو زه حنفي یم چې فخر کوي زه دیوبندي یم چې فخر کوي نو زه فلا یم او زه فلا یم نه فخر په دیو کا چې زه الله منم زه رسول الله منم زه محمدي یم زه مسلم یم زه مؤمن یم او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده که هر څومره خلق د الله او د الله د رسول خلاف شي بیا به هم یو ډله په حق باندې ولاړه وي او هغه ډله به قرآن او حدیث ته رابلل کوي حق پرست به همیشه ژوندي صحیح البخاری کتاب المناقب کې 3641 نمبر روایت نقل کړی دی مسلم او ترمذی کې هم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا یزال من امتی امة قائمة بأمر الله ہمیشہ بزما پا دے امت کی یو ڈلی قائمة بأمر الله دا اللہ پا دین باغا کلک اولاڑی یو ڈل بخام خاوی او بیائی نبی علیہ السلام مزید وضاحت کی لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتیهم امر الله وهم على ذلك رسول اللہ فرمائی لا یضرهم من خذلهم کم خلق چې د دې شرم پسې انختی دي هیڅ ضرر بدیل ورنکي تاسو وګورئ د اهل حق خلاف څومره پروپیګنډ کیږي څوک سوی مړه کم مولا ته چې کومه فتوا په مزغو کې راغلی ده آی د قلم لاندې کړی ده او د حق پرس لمنې په هغې داغ کړی ده محمد رسول الله فرمایي تر آخر دوره پورې به یو ډله په حق ولاړه باندې که یو کس یې که لس یې کشلي خو څه خلک به وي د الله دین ته به رابلل کوي قرآن حدیث ته به رابلل کوي ډله تنظیم پارټۍ جنډې دې سره به کار نه الله او رسول الله سره به کاري لا یضرهم من خذلهم ټوله دنیا به د هغې په بهتانونو پسې وي خو لا یضرهم محمد رسول الله فرمایي څوک به هغې ته هېڅ نقصانونه رسوي ډیر خلق به مخالفي وهم على ذلك دی به د چا د پروپیګنډو د چا د فتوو د چا د زور او د جبر نه متاثره کیږي وهم على ذلك دی به په دې حق باندې وی تر دې چې الله تعالی به د دنیا ورانه کې او قیامت براشي خو دی به د حق نه وانه وړي نو عرض دا دی چې دا د اهل حق ډله ده لوی عالم شرف و اصحاب الحدیث کې عبدالله ابن المبارک فرمائی وی هم عندي اصحاب الحدیث وی دا حق ډله دا زما پنځ اصحاب الحدیث دی علی ابن المدینی وی هم اهل الحدیث دا تر اخر زمانه پورې چې په حق باندې کلک ولاړ دي دا اهل الحدیث دی او الحمدلله دا نن مستاق دی تو ګوره تمام باطل فرقې دا بخپلو کې د یو بل غوښې خوري د یو بل سره به نه لګي په یو بل به فتوی لګي خو لاس به په لاس کې ورکي وي ګورې اهل حدیثو ته مونږ ټول یو ټول دنیا او ټول اهل بدع او اهل شرک دا د اهل حق خلاف یو आवाज او یو قوت دی خپل منځ کې ټول اختلافات پریدي خو ما او تا ته یو دي دا د حق نښه ده مشرکان خپل منځ کې ډېر اختلافات او ډېر سو خو د رسول الله خلاف په جنگ کې ټول په یو صف کې ولاړو نو د اهل حق خلاف باطل همیشه یو وي او رسول الله فرمایي لا یضرهم من خذلهم دا پروپیګنډ کوونکي خلک دا اذیتونه رسونکي خلک دا هیڅ تکلیف نشي رسولی زیات نه زیات به یو مؤمن د دې د لاسه جیل ته لاړ شي زیات نه زیات به د دې د یو مؤمن ادر دیگی تکلیف کی بشی شہید بشی لیکن رب العالمین باغل جنت کے دمر احساس و عزت ورکی چې دنیا دا ټول تکالیف بتیر شي نو عرض میں دا کو چې مسلمان دې دا نیتو کې چې زه د حق ډله کې راشم او حق ډله د قرآن او د حدیث ډله ده بله ډله حق نشي کېدی